يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، الثالث أن الأزل ليس ازل ستوي غیر متناهی زمانہ ازمنه و ماضی کی ذات شات چلاو شی تیر زمانہ تیر 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 سری نہیں معلوم دیتا ازل وی اور راتلون کی دغتا ابد ویلے کی چی اندازے معلومہ نہیں او د سرمد اطلاق په دوانو باندې کیږي. نو دا ازل خو داسې د یو خاص تیم نوم نه دی، ازل خو بس داسې د غیر متناهی په ازمنه ماضي کې د هغې نوم او فلاسفه وایي چې دا ټول شیزونه ازلي دي. په دې معنا سره ازلي دي چې وما من حرکت الا وقبلها حرکت، بیا د هغې حرکت نه مخکې بل حرکت وي، بیا د هغې نه مخکې بل حرکت وي، بیا د هغې نه مخکې بل حرکت وي، بیا د هغې نه مخکې بل. نو مطلقي حرکت دا قدیم شو او دا حرکت جزئی چې دی نو دا حادث شو. دا جزئی شو او مطلق حرکت څه شو؟ نو لہذا دا حرکت حادث نه دی. دا چې ویلي چې دا اغیان حادث دي او ولی اعراض حادث دي، ولی ځکه دی کې حرکت او سکون دی او حرکت چې دی نو دا حادث دی. نو دی وایي صاحب علیه رحمت چې حرکت خو یو مطلق حرکت دی او یو دغه حرکت جزئی دی. نو مطلق حرکت چې دی نو دا قدیم دی، ولی ځکه د دې جزئی حرکت نه وړاندې بل حرکت و، د هغې نه وړاندې بل حرکت و، د هغې نه بل و، د هغې نه وړاندې بل و بل و بل و بل و، داسې پسې لا اله نهایه. جواب دا دی چې صاحب علیه رحمت چې ته وې چې دا مطلق حرکت دا قدیم دی او دا حرکت جزئی سره مدا صاحب حادث دی، نو موږ وایي چې د مطلق وجود خو په ضمن د جزئیاتو کې د کلی دا وجود خو په ضمن د جزئیاتو کې دغه مطلق حرکت چې دا کلی دی، ته چې دا ازلی دی، دا به کوم ځای نه راشي چې جزئیات نه وي. انسان کلی دی که دا موجود دی خو په ضمن د دې افرادو کې موجود دی چې دا افراد د منځه لاړ شي انسان بیا شته نه کوي. کلی خو په دې جزئیاتو باندې موجود دی، نو چې جزئیات حادث شو نو کلی په خپله باندې څه شو ملاقات حادث شو. لکه د انسان د افراد د جزئیات حادث دي، مطلق انسان هم حادث وګرځي. نو الثالث ان الازل بشک ازل دان دے عبارت د حالت مخصوصنا حتی یلزم چې لازم شي د وجود د جسم نافیه په دی ازل کی وجود د حوادث فیها فازل کی، بلکې دا عبارت دے د عدم اولیتنا ازل دي ته چې په دی اول وال نه دا یو ټیم د ټیمونو نو چې هغه ټیم کې دا اول شروع شنه دا اول دا چې دی یا دا عبارت دے د استمرار الوجود د وجود د امیشوالنا په ازمنه مقدره مفروضه غیر متناهیه کی په جانب د ماضی او معنا د ازلیت الحرکات الحادثه او معنا د ازلی والی د حرکات حادثه په دیو باندې فلاسفه باندې نقد را لې چې تاسو هم حرکات ته حادث وای، نو بیا ورته دا ازلی په کم معنا باندې وای. نو ایو د خپل ځان د طرف نه جواب کوي چې موږ ورته ازلیم وایو او حادث ورته وایو. ازلی خدا دې چې بد غیر متناهی زمانه کې
تیر زمانه کې موجود دی حادث دار چې په اعتبار د جزئی سره نو دغه مطلق حرکت ازلی شو او د جزئی ورته ومعنى ازلیت الحرکات الحادثه كأنه ما من حركة نشت یو حرکت الا وقبلها حرکت مگر مخک داغین حرکت دے اخرى بل لا الى بدايه شروع نشت دے دا سی پسی زا یو حرکت نمخ کی بلو داغین مخ 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 کی بلو لکه مثال په تور باندې یو ځکه پټې لري په پټي باندې نن ګل دین تصرف دی داغین مخ کی پیداغو 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 داغین مخ کی پی سیب علیه رحمتا د پلان کی بابا او دا څه زا دقتی دا حرکاتم حادث کی خدای نمک کے بل مطلق حرکت کے لئے ویدہ قدیم دے او معنی دا ازلیت الحرکات حادثات انہو ما من حرکت الا وقبل حرکت اخرى لا الى بدایا او دا مذہب دا فلاسفہ دے او دیو تسلیمی دا خبرہ چی نشتے اچیو شے دا جزئیات الحرکت نبی قدیم اغیم وی چی جزئی حرکت تمن قدیم نوایو جزئی حرکت تمنگا قدیم او ازلی نوای وانما الكلام کلام په حرکت مطلقه کړي ندی حرکت مطلقه دیو تدیو ازلی او قدیم وای پی شولې حرکت مطلقه انسان مطلقه دا چې دی نو دا وی قدیم دی دا جزئیات چې دا حادث دي جواب دا دی چې یاد کا به دې اخر قصه سازه چې کومه دي سازه اخر قصه سازه چې کومه سازه کړي وا ویلی دادا غویل سوي ویلی دا ویلی جی دو درې انډي دي یار کته ما سبق دې لپاره لګلې وي چې لګرا خشي او خیر دې تا نه په نورم قامه خلصاش دا دوی کې دا درې دی ویل نه دا ویل دا درې دی څنګه درې دی ویل دا یو دا او ویل بل دا بل دې دوه مجموعه دا ویل اوس ما ته وکړي دی وی ته خپلې تواچو غتیر کدا بلیم خپلې تواچو اغم کیو قال له زړه غضب ما او خپل دا درې نستا نه کړه نه کړه مجموعه په ضمن دې کیو کړه نه کړه دا قرنګ دا مطلق حرکت خو په ضمن د حرکت جزئی کې چې دا جزئی حادث ته او مطلق حرکت هم حادث شو مطلق جزئیات ته در کې مطلق حرکت به پاتې شي لا والجواب جواب دا دی چې انه لا وجود للمطلق مگر په ضمن د جزئی کې نه متصور کې دی چې د قدم د مطلق چې دا مطلق دی قدیم شي سره د حدوث ته ار یو د جزئیات نه دا خو پاگل توپ دی چې جزئیات ته حادث وي او دغه مطلق ته سوی قدیم ویلا الکه قدیم شته په غیر د جزئیات نه لا چې نشته دی خو نشته کنه فکر نه الرابع أنه لو كان كل جسم في حيض لزم عدم تناهي الأجسام فلاسفه دا خبره کوي چې داتا کمویلا چې ار یو جسم دا په حیث کې دی نو ار یو جسم دا په حیث کې نه دی فلاسفه دا وایي ته پوښتنه کې ولی نه دی وای ځکه نه دی چې مثال په تور دی موبایل د پاره دا کتاب حیاز دی نو د کتاب د پاره به دغه اعلان دی بل کتاب حیاز دی او د دې بل کتاب د لاندې چې دی نو بیا دکس څه دی د دې په دغه کې نوم نشته دی په عربی کې څه دی ها مکتب او تابوت نو د دې د پاره چې هيئت څه شو لاندې بیا د کس شو تاسو په جبه کې او ځا مکتب څه ته وایي من زدتون
من زده ته کې مکتب ته وایي من زده تابوت ته را باندې څه کې پوستل شي هغه میز خو نه دی چې تاسو په هغې باندې سیبه کې کرسې کېږي هغه یو نه دی دې ته تابوت ویلې کېږي دا بند را به چې تاسو ته تابوت فيه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون آل موسی و آل هارون چې ترک دا تبرکات ورته راشي قرآن شریف کې هم تبرکات ذکر راغلی تبرکات د سلف صالحین د انبیاء د اولیاء د صلحاء او د چا صحابه د اتقیا خام نو رازوس وست دې د پاره به اعلان دي دا فرش دې هیاز دې نو فرش بازان له بل هیاز غواړي او غبل به بل غواړي او غبل به بل غواړي غبل به بل غواړي غبل به بل غواړي لازم دي نه جوړ خدای باران 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 اجي سب لګه صاحب کې له وجي صاحب کې علم فصل سپوت صاحب کې علم بدی هیز د پاغه بسانه دي چې رواني 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 روان رواني 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 روان عدمي تناهي د اجسام مبارشه دا کوم تاسو مسلمانان نه مانی ولا صفوت د دې دا معلومیږي چې د هر جسم د پاره هیز نشته دی د یو جسم د پاره هیز د بل د پاره هیز د بل د بل د پاره نشته دی بل د پاره اوس کیسه په خپل باندې شول مولا صاحبہ ودرې د قلندر څنګه قلندر په نظر ودرې د توجه مولا صاحبہ ها جواب الاسور کا جواب الورکا وی الرابع سلورم انه لو كان كل جسم كچرتار یو جسم فيه يزندا فهيت كوين لازم شوي بوي عدم تناهي الاجسام عدم د تناهي الاجسام عدم د تناهي بیا خو بدا تناهي ته ونرسي لا تناهي بشي ولي ويل ان الهيذا كذا هي الشر هو السطح الباطن دا سطح باطن دا چې ماته وګورینو الب فويږي دا سطح باطن دا من الهاوي د حاوینا الممات چې مسکیدن کې دا د سطح ظاهر د محوي سرا اے د دې دا بر طرف ظاهر دی او د لاندې طرفي باطن دی نو د دې دالان دي د دې دالان دي ستا د دې د ظاهر د بر طرف سره محوي شو دا د د پارا حیث شو وس د دالان دي طرف وګوره مولا صاحبہ دا د دې بل د دې باندې طرف د پارا چې شو ظاهر د پارا او بیا د دغه د غلان دي د دې نو می انګلیش کې خو ګراتا ګران دی خو تابوت برته د دغه لپاره ته مولا صاحب وایا دغه لپاره د دې دا باطن داغي په ظاهر لګيږي دغه ته دي ظاهر 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 او دا باطن چې خپل مابین کې ټکراوي کې دي تخیص ویلي د سبب څخه دې ته ترستانه او وو مزمه کې تلان دي کوشو یو بد بل د پاره هي بل بد بدی نو عدم تناهي بل چا راشي مولا صاحب دا اجسام نو جواب یې څه جواب تداوا یا چې داتا د دې حیث دا کم تعریف کو دا تعریف کی تغالط د دې حیث تعریف سم وکا سمی وکا تبه تناهی الاجسام راله نبی می جرمانک بیا می سکا جرمانک اوس په پیش وری نو به موسی مولوی شه ودرېګا ته دې ټول تخکاری زکه الکه هیڅ دی ته وی دا چې په کوم انداز کې ولاړ دی لکه چې ودرېګل د دنه داسي لیکر اتاو کا دا به الته ودرو ته تصور وکړي چې دې څنګه ولاړ اینی اوس کله دې شي ودرېګل نو تصور کې به
د سیراتا کدا کم دا نه چې دا کم په دغه راتاویږي دقه هي چی شتا دا قضیه کن دا د پښتو کې د خپل نوم نشته څه ته وایي نه عکس تصویر دی یز برابر والی ته ویل کېږي د په دې برابر چې دا کومه فضا ده د په برابر چې کومه فضا ده نو پښتو کې د دې نوم خو خامخا پکار ده چې لیکن من ته معلوم نه دی او مشکله ده اونته کې خو مشهوره پښتو هغه من نه لاړه چاته پته نه لګي لکه موږ اکثر طالبان ته دي شهمتي اذنین ته څه وایي نو هغې ته پته نه لګي دا د بوډیګانو نه چې تپوس وکړي دي ته پته لګي دا بوډیګانې چې لیک شي هغې ته لیل کثیر وایي لیل کثیر معنی قلیل کثیر قلیل کثیر کېنه نو ګوره دا اوس چې کله دا متوهم دا دغه شو دا فراغ متوهم چې د دې جسم دا کومه فضا مشغوله کړې ده دا خو یو فضا ده که نه د دې جسم چې کومه دا فضا کومه ډکه کړې ده دغه فضا دا ډکوالی دقه چې دی هیز دی نو د ده دپاره هیز رالی اوس د ده د هیز دپاره بل هیز ته ضرورت شته فلا اشکال ته تناجل اجسام یادې موږ و چې دویم جسم به وله رانه ولې ته یو پسې ما ته دویم وښیه لا دویم پسې دریم او لا دریم پسې څلورم لا څلورم پسې پنځم اخو یو بعیده خبره ده موږ وایي ته نرشه ته وله دویم وګوره تا د هیز معنا څه کړې ده ملا صاحبه غلطه کړې ده نو څلورم دا دی صاحب علیه رحمته چې انه لو کان کل جسم کار یو جسم په هیز کې وی نو لازم بشي عدم تنايل اجسام ځکه هیت چې دی دغه هغه سطح د باطنه من الحاوي د حاوي نه دا حاوي دی المماس چې مسکیدونکې دی لسطح الظاهر سطح ظاهر د محوي ته دا لاندې چې کوم دی نو دا محوي دی دا لاندې محوي دی حاوي او محوي پېژنئ کم چې د بره وي دا حاوي دی لاندې چې وي دا چت حاوي دی او دا دیوالونه محوي دي هلکه بیا د کمرې چې کوم دی دا حاوي او محوي کې بیا څه مسله راغلې ده یا د کمرې په حاوي کې مسله راغلې ده یا د کمرې په محوي کې دا لاندې فرش دا دیوالونه دا څه شي دي ملا صاحبه دا محوي دي ستا دا کپړې حاوي دي او ته ورته څه محوي وي نو حاوي او محوي وپېژنه عنوان او معنون وپېژنه عنوان یو عنواني اهل حدیث یو معنوني وي ذکر معنون او عنوانی کی فرق شته والجواب جواب دادی چان الهیذ ذاهیت چې عند المتکلمین پنځ متکلمین باندې هو الفراغ دا هغه فارغ والے چې متوهم دی الذي متوهم دار چې ښکاری نه صرف وهمي انداز کې او مشغولې دی لره جسم او تنفذ نافذ کیږي فيه په دقه کې ابعاد ثلاثه یا ابعاد ثمانیه د دې جسم ابعاد ثلاثه یا ابعاد ثمانیه شامل صاحبہ د دې جسم دا جسم چې دا کم دا کدا کمره کې خو تاسو ټول وزینو دا ټول فضا ده دا فضا او تاسو څنګه ګیر شول دغه چې کوم دی کیاس دا درې نو دا استاد پر حقیقت رااله استاد د حیز د پاره بل هیت ته ولې ضرورت نشته ځکه وجودي نه دی هغه متوهم دی او متوهم شي د پاره دغه نه وی ولا صاحب اوس پیښ ولما ثبت عالم محدث ته نو به خو بخامخا دا محدث شي د پاره محدث پکاري د محدث ته پاره با محدث پکاري چې چا دا عالم پیدا کړي دي نو په دقه ذات باندې به د خیر سره سبالا قبل کی صلی الله تعالی علیه دا مخکې تیر شوی سمه چې د جسم د پاره درې دغه ته ضرورت دی که څلور ته څو ته ضرورت دی درېو ته او که څلور